السلام علیکم عزتمنو د افغانستان د پښتو ژبې مشهور نامتو شاعر چې توراب مطیع الله توراب نومې دی چې هغه نن سبا په بد حالات کې دی. ډېر په سخته کې په هسپتال کې پروت دی او د ټولو مینوالو نه دغه غوښتنه کړې چې دواګانو کې معیار ساتئ او مینوال چې څنګه په بد حالات کې دی. تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. د افغانستان نامتو شاعر چې د پښتو د ژبې دپاره ډېر خدمت کړی دی، چې هغه ناڅاپه بیمار شوی دی او په هسپتال کې ډېر په بد حالات کې پروت دی. هغه وایي چې ما چې څه ټایم کې شاعري کوله نو هر سړی به مې راتلو او د پوسټ به مې کوو. هر یو سړی به راتلو او ما سره به تصویران او ویډیوګانې سازولې او هر یو سړی به خپلې پروګرامونو ته رابللم. اوس بیمار شوی یم او په هسپتال کې پروت یم، نو څوک مې د پوسټ هم نه کوي. او مینوال ډېر د پښتنو ورونو او شاعرانو نه همدغه ګیله کړې ده او ویلي دي یعنې زه ډېره سخت د دوی نه ګیلهمن یم، ځکه چې په بد حالات کې او په سخته کې او ډېره سخت بیمار یم او څوک هم زما د پوسټ نه کوي. الله تعالی دې ورته صحت ورکړي، تاسو ټولو ته دواګانې وکړئ، ځکه چې د پښتو د ژبې دپاره د ډېر غټ خدمت کړی دی. الله تعالی دې ورته صحت ورکړي. یو ځل بیا هم یادوو او ټولو ته دواګانې وکړئ. عزتمن زموږ د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې نوي معلومات دپاره دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.